موجود یم رحمان خان موږ سره موجود دی امن کرکټ والا او غسر خبرې کول غواړو چې آیا دا ټورنمنت دوی څنګه جوړ کړی دی مخکې جوړ شوی ډیر غټ تعداد کې خلک راغلي که تاسو کتئ شئ داخل تاسو ته ښیم ډیر غټ تعداد کې خلک راغلي ټورنمنت د دوی چالو دی دې وخت کې وسو دا وګورئ دنیا راغلي دولت تماشای ډیر زیات راغلي ډیر غټ ګاډي راغلي ډاکټر ایاز هم راغلی دلته موجود دی موږ هغه سره خبرې کول غواړو هغه سره موږ تاسو غواړو ان شاء الله تاسو ته پیغام به دررسو دی وخت کې موږ ایمان سره خبرې کوو چې هغه څه ویل غواړي بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو ناول خو زه د پښتون ټي وي ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو د لاهور نه رالی او زمونږ د ټورنمنت ښکلا کې تاسو اضافه وکړله څنګه چې تاسو ته پته ده زمونږ د مومن امن کرکټ ټورنمنت دا دریم ایډیشن دی چې موږ یې کوو دې نه مخکې چې په 2022 کې کوم 23 کې کوم ایډیشن شوی هغې کې موږ سره 78 ټیمونو حصه اخیستې وه او په 22 کې چې کوم پیرنۍ ایډیشن شوی په هغې کې موږ سره 84 ټیمونه د ټورنمنت مقصد زمونږ دا دی چې زمونږ د دې ځای نه ډېر یو غلط یو تصویر تللی و چې هلته بم دی دماکي دي او دهشتګردي ده نو د دغه د وجه موږ دا ټورنمنت را اساس کو چې موږ ولې نړۍ ته او د ټولې دنیا ته وښیو چې مومندان چې کوم دي هغه امن پسند خلک دی او په امن باندې مړه دي او الحمدلله دا موږ دلته وښودو په دې د کامیابۍ ثبوت دا دی چې موږ سره د آل پاکستان نه 80 ټیمونه نو 80 ټیمونو ټورنمنت په 15 ورځو کې صفای تکمیل تر رسول ډېر ګران کار دی او د هغې سره بیا موږ د ډاکټر صاحب په سرپرستۍ کې دا ټورنمنت ارګنایز کړی دی تاسو میچونه وکړل دلته اوس دلته دا لسم میچ روان دی او بل زه اهم خبره دا کوم چې زمونږ د حکومت وخت نه د ام ان ای نه ام پی ان د ناظمانو نه زمونږ دا ریکویسټ او بل غوښتنه دم ته چې موږ ته دلته د پراپر یو ګراوند دغه دی وشي د ګراوند بندوبست دی وشي دا موږ په خپل مدد اپ په تث باندې دا خول دی دا موږ اوار کړی د خواریم پکې کړی دا او په دې کې موږ وګړي په دې کې موږ خواري کړی دا موږ د لوبي ته د لوبي معیار هم نه ټیک نه دی خو سن اسم په خپل مدد اپ په باندې کرکټ ته جوړ تیر شوی دا هغه والی سر تاسو ویل غواړي بس زموږ ټورنمنت مقصد هم دا دی کنه چې دې ځنه ډېر غلط میسج دی چې بم دماکي دی څنګه چې تاسو ته پته په 2011 کې اپریشن شو خلک لړ اوس تاسو ته خپته چې زمونږ چې کوم خلک دی هغه ښکته په پیندۍ پیښور لاهور کوسیږي زما د ټورنمنت مین مقصد دا دی چې دغه خلک راشي د وطن سره مینه پیدا شي او یو خدای نه یو بل سره په لیدل کاتم شي او بل دا چې زدا وطن سره به مینه پیدا کړي سره په وطن په آبادی کې به اضافه وشي او خلک به راشي خپل کورونه به واپس آباد کړي